د جیمیل اکاونټ ته پاسورډ څنګه چینج کوئ؟ اکثر موږ له د جیمیل اکاونټ چې دی دا بل کس راخ کړی یا زموږ ملګري راخ کړی یا موږ یو دکاندار له تللي هغه موږ له په پیسو باندې چې دی د جیمیل اکاونټ راخ کړی نو هغې ته موږ پاسورډ نه چینج کړی خو کوم کس چې موږ له راخ کړی هغه له هغه پاسورډ یې ښودی او موږ په هغه پاسورډ باندې چې دی خپل جیمیل اکاونټ کولوو. اکثر ځینې دکانداران چې دی یو د جیمیل اکاونټ راخ کړی چې څوک راشي موږ له د جیمیل اکاونټ راخ کړه نو هغه د جیمیل اکاونټ رالي او دلته یې په موبایل کې وراچوي لکه په 10-12 موبایلو کې چې دی یو د جیمیل اکاونټ چې دی دا استعمالیږي. نو د هغې سره ډېر غټ نقصان چې دی هغه تاسو ته میلاویدی شي ځکه لکه د نورو کسانو سره که دغه د جیمیل اکاونټ کولاوي او ستا سره هم کولاوي او دې ته ستا تصویران ور وختل یا ستا ویډیوګان ور وختل نو دا د بل کس په موبایل کې چې دی به دې کوم شو کېږي چې په څومره موبایلو کې دغه د جیمیل اکاونټ کولاوي نو هغه ټولو موبایلو ته چې دی دا تصویران ویډیوګان چې دي دا به ځي. نو که تاسو له بل کس د جیمیل اکاونټ راخ کړی نو هغې ته لازم پاسورډ چینج کړئ چې دا نورو موبایل نه چې دی دغه جیمیل اکاونټ چې دی دا ختم شي. نو دا پاسورډ څنګه چینج کېږي دا درته په دې ویډیو کې ښیم خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې د جیمیل اکاونټ ته پاسورډ څنګه چینج کېږي. موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شان دی به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ په دې کې به وګورئ ګوګل یا به له پاسه سرچ کوئ نو تاسو ته په سرچ کې هم راشي ګوګل. دا ګوګل چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ دلته کې چې څنګه یې کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به دا اودي پټ او سپین لیکل منی پر ګوګل اکاونټ دی چې لیکلی دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. څنګه یو منیج ور ګوګل اکاونټ کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. دې ځای کې ته چې دی دا تاسو د پلی سټور نه هم راتلی شئ د یوټیوب نه هم راتلی شئ. نو چې څنګه دې مخ ته راغلی نو په دې کې به له پاسنۍ اپشنونه تاسو ته ښکارېږي دا به لږ داسې بوځئ وبځئ دلته کې دې خوا به تاسو ته ښکارېږي سیکورټي. دا سیکورټي چې ده په دې باندې به زور کوئ. چې څنګه یې به دې زور کړ نو په دې کې چې دی تاسو به لږ لاندې راشئ. لاندې به داسې راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي په دې سکرین باندې پاسورډ یې لیکلی دی په اخرنۍ پیره چې چینج شوی دی نو په او 1 جنوري باندې چې دی په هغې باندې چینج شوی دی. نو د دې ځای نه چې دی دا به مونږ کولاو کړو ځان سره پاسورډ چې دی دا به داسې وو او دا به له ځان سره کولاو کړو. چې څنګه دا کولاو شي نو ستاسو نه به پاسورډ غواړي دلته کې ستاسو د دې اکاونټ کم پاسورډ هغه پاسورډ چې دی او په دې خانه کې ورکوئ انټري یور پاسورډ دا چې لیکلی دی په دې ځای کې به د دې اکاونټ هغه پاسورډ چې دی او په دې کې ورکوئ. چې څنګه یو پاسورډ ولیکل نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا اودي پټه او سپین لیکل نیکسټ چې لیکلی دی دا به له ځان سره ووایئ او کولاو به یې کوئ. چې څنګه یو دا ووهو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته رالی نو د دې ځای نه چې دی تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه چینج کولی شئ. تاسو ته به دا خانه ښکارېږي په دې خانه کې چې دی تاسو به خپل پاسورډ چې دی هغه به ولیکئ. پاسورډ به لیکئ 8 انچونه به یې کم نه لیکئ د 8 انچونه چې دی له پاسه به لیکئ. په دې ځای کې به هغه پاسورډ ولیکئ چې په دې له پاسنۍ خانه کې یو کوم پاسورډ ولیکلو هغه پاسورډ چې دی هغه په دې لاندنۍ خانه کې چې دی په دې کې به هم هغه پاسورډ ولیکئ. دا لاندنۍ کومه خانه چې ده په دې کې به هم هغه شانتې پاسورډ ولیکئ لکه ستاسو کوم نوی پاسورډ تاسو دې اکاونټ ته چینج کوئ نو په دې 2 خانو کې ولیکئ. بیا به لاندې تاسو ته دا اودي پټه او سپین لیکل ښکارېږي چینج پاسورډ چې دا څنګه ووالو نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي. بس په دې طریقې سره تاسو خپل جیمیل اکاونټ ته پاسورډ چینج کولی شئ. پاسورډ چې هر کله دی نو زوړ پاسورډ به نه ږدئ لکه که تاسو مخکې پاسورډ چینج کړی او هغه پاسورډ تاسو واپسې د جیمیل اکاونټ لږدئ نو هغه پاسورډ چې دی به دې ته نه چینج کېږي. بل لا چې د 8 انچونه کم پاسورډ وي نو هغه به هم نه چینج کېږي. بل تاسو چې پاسورډ دی نو پاسورډ به د مخکې نه یادوئ چې زموږ به دا پاسورډ وي داسې نه چې په ټایم باندې تاسو 8 انچ پاسورډ کړی او وروسته بیا ستاسو نه هغه پاسورډ چې دی دا یلي نو په سوچ سمج سره چې دی پاسورډ به ولږدئ که نه بیا به جیمیل اکاونټ چې دی دا به یو خراب شي لکه بیخي به ختم شي واپسې به بیا تاسو نشئ ریکور کولی.